جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات. ابو عبدالله جابر بن سمرة رضي الله عنهما فرمایلی دي وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر منځونه کړي خو فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. د الله د نبی خطبه درمیانه وه او د هغې منځ هم درمیانه وه. منځ هم ډېر اوږد نه و او خطبه یې هم ډېره اوږده نه وه. د الله د نبي د منځ معمول ده. قصد ویلی کېږي دې ته چې نه ډېر اوږد وي او نه ډېر مختصر ولاړ دي بلکې درمیانه وي. نو د الله د نبي خطبه هم درمیانه وه او د الله د نبي منځ هم درمیانه. منځ ډېر اوږد نه و. کوم روایاتو کې چې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې اوږد منځ وکړو دا نوافل دي. د الله نبي و نفل منځ ځان له کوو ډېر اوږد به یې کوو او خلکو ته چې منځ کله ډېر داسې تورې پکې نه دی کړی اوږدوالی پکې نه دی کړی او د الله د نبي تقریر او خطبه هم ډېره وړه وه. دا کوم احادیث چې موږ تاسې وایو دا اکثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقاریر دي د هغې وعظونه دي. بس تاسې ولاړ دی کله ناست دی کله په روان دی بس خلکو ته وعظ کړی خو د الله د نبي طریقه دا وه. د مخلوق صفتونه نه دي کړي صفت یې د خالق کړی او د هغه تقریر څه باندې مشتمل و الترغیب والترهیب. خلق نیکو طرف ته رابلل او خلق د الله د عذاب نه یارول. اوس خو زموږ او ستاسو دا خلق مینه او محبت یې د دنیا او د پیسو سره ډېر دی. بس چې ودرېږي نو بس تش صفت د صاحبانو کوي دا پلانکې صاحب نه دی بس دا بس د الله نیک ولي دی. بس دا داسې اکثر د مړو ته چې موږ لاړ شو د یو شکل د ملا جوړ کړي ملا نه غټ زناور یې ودرېږي یاره دا نه دی دا بلکل بس صفا پکه جنتي دی هغه غټ خر به مړي دا به ته جنتي جوړ کړي. اوس پرون دلته یو ځای کې یو زناور چېرته یو 50 روپو په خاطر یا چېرته څه لالچ په خاطر یې ګڼې وړې ویلي هغه به خلکو به راېخیستی وچلی. نو زه وایم چې داسې تقاریر وکړي د الله تعالی لحاظ ساته د رسول الله لحاظ ساته د دین لحاظ ساته د چا لحاظ پکې مه کوه. غاټ صاحب به ناست څه ضرورت چې صفتونه ولګي څه ضرورت صفت د خالق وکړو صفت. نو موږ او تاسو دین د خپلو خواهشاتو تابع کړی دی. په د الله د نبي تقریر ډېر مختصر و. تقریر کې څه شی و خلک د الله دین ته رابلل خلکو ته اعمال او عبادات ښودل خلک د الله د عذاب نه یېرول په د نبي تقریر. نو دی فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات منځونه کړي. د الله نبي منځ څنګه و فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. د الله نبي خطبه درمیانه وه او د الله نبي منځ هم درمیانه وه. رواه مسلم. د دې وجې ډېر اوږد تقریر هم نه دی پکار. یو په خلکو بوج کېږي او دویم دا چې څوک دې پیدا نه شي اخیستی. ځکه نن سبا هر سړی دنیايي پریشانۍ کې دی. څوک د اولاد په سوچ کې څوک د دکاندارۍ په سوچ کې څوک یو سوچ کې څوک بل سوچ. نو که ته داسې اوږد تقریر وکړې نو اول او اخر د خلکو نه هېر شي چې د ملا صاحب په کومه موضوع خبره شروع کړې وه. یو خو نن سبا خلک هم علوم د خلکو سره نشته. نو خلک چې واعظ او تقریر کوي کله یو غر او کله بر غر او کله یو سر او کله بر سر رانیسي. نن سبا تقاریر چې څومره موږ تاسې اکثر اورو ټولې ګډې وړي اکثر بس څوک څه کوي څوک څه کوي بس یو څه خلک وایي څوک څه وایي څوک څه وایي. لکه د یو موضوع داسې مجلس کې ملګري ناست هغه نه پوهېږي چې د دې سړي مقصد څه دی دا سړی څه وایي. کله پټي ته ودانګي او کله دکاندارۍ ته او کله یو ته او کله بل ته او کله. نو خبره مې دې پورې کوله چې مختصر تقریر وکړه خو یو موضوع باندې وکړه. خلکو د خپلې صفات بیان کړه. احسان څه ته وایي تقوا څه ته وایي زهد څه ته وایي خلکو سره ښه سلوک څنګه پکار دی د مور او پلار سره ښه سلوک څنګه پکار دی د ښه بیبي زندګي څنګه پکار ده د زوج او خاوند یعنې د ښځې او خاوند منځ کې زندګي څنګه پکار ده. نو دې طریقو د خبرې دي خلکو ته پکار دي. نو د الله نبي تقریر مختصر و بس یو خبره به وکړه بس لنډه خبره بس دا هغه تقریر و. یو بل حدیث دې راوړی دی ابو جحیفه وهب بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي
وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء خجي دارخة. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء. ما تبتوجه شيء إن شاء الله. ده حديث قرآن صبر طيب. حديث ليه قد ده الله ده نبي معمول تاو. شكل يوم مدينة هجرته كون ده يو أنصاري مهاجر مسكور ولي قايم مكلا. أنصاري كيل ده مهاجر ساورور. ده سر بإحسان كي. ده بسخت تناور كي. نو ده سلمان فارسي رزير نهود أبو الدرداء رزهو مسكي ورولي قايم مكلا. سلمان فارسي يو نوع مهاجرو مسافرو. ده كذا لبرزيو. ده إيران ده طرفورو. مدینه کې اوسېدو مکه کې به د الله د نبی سره هجرت هم شوی او دا ابو الدرداء چې و دا انصاری دی دا د مدینه اوسېدونکی و رسول الله د دومس کې وروري قائم کړ او مؤاخات چوته وای مسوخ فست سلمان رسول الله د ابو الدرداء کا ورغه ورو ملاقات ته ورغه چې وی کتل داغه بي ولیدله خیرنی خچری کپړې اغوستي نو سلمان زهود تفوسو کو د اخرین خچری کپړې ولې اغوستي یعنی حاصل دا چې کور کې خاوند د زیب زینت ته ولنه کی نو هغه ورته وی چې ستا ورور هیڅ حاجت مونږ ته نه لري څه معنا یعنی هغه بالکل موږ خواله درازي موږ ته به توجه نه کوي نو موږ زیب زینت چاته او پروتو سره ته خنوش کوو یو خو دې زماري زنانه دي چې خاوند ته خیرنه خچنه ګرځي او بهر خلکو ته ځان خسته کوي داغه زماني خلک دسي چې خاوند ته توجه زنانه ته نه کوي ټول به خچنه ګرځي نو ما ته خاوند توجه نه کوي ځان چاته خسته کوي خلک خاوند ته ځان خسته کوي نو دیو ته ویلې ګیله او توکل دی بي چې ستا ورور چې له اخوک ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا هغه دنیا کې خصوص حاجت نه لري هیڅ توجه راته نه کوي و څنګه ټول مروجي دي ټول شپه الله ته ودري باندې هیڅ توجه نه راځي نو په دې وخت کې ابو الدرداء کور ته راغی نو دله مخ ته روټي کې خدله د سلمان له دا روټي وخوره نو سلمان زهو ته ویل کول تیم خورا هغه ته فإني صائم زخرجم د قربو ته ویل ابو الدرداء زخرجم څنګه وخوره بل متل ته خورا ناغه ته چې ما انا باکل حتى تاكل وزخرون کې نه يم تر سوچ تیر سوخري یعنی زه نه خورم ته تر سړي خو لږ ګوتم نورلم نور نه خورم نو دی وخت کې ابو الدرداء مسخوره شروع کله چې شپه شول ابو الدرداء اراده وکړه چې الله ته ودرېږي قیام وکړي تهجد وکړي ټول شپه الله نو فقال له سلمان دی ابو الدرداء ته ویل نم ودشه فنام هغه ودشه ثم ذهب يقوم به پاسې د چې الله ته ودرېږي به تر چې ودشه چې کله د شپې اخرنۍ څه شو درې مې شپه شروع شول شپې نبی او سلمان یو چې قوم الان وسپاسا نو په صلی یا جميعا دوه یو ځای منځ کو تهجد فقال له سلمان وتویلی سلمان فارسی رضی الله عنه ان لربك عليك حقا فتامر دربهم حق ده وان لنفسك عليك حق فتامر دخل نفسهم حق ده ولاهلك عليك حق فتامر دخل كور ولم حق ده وبيو تاخيرك ناشنا خبره دا وکړه فاعطي كل ذي حق حقا هر حق دار تخبل حق ورکا هر حق دار تخبل حق ورکا نفس تخبل حق ورکا دوی تخبل رب تخبل حق ورکا دا معنی نه چې ټول حقوق رب ته ورکي او خزو دغه نه پاتې یعنی دا هر حق خیر وساته دا هر چا د حق سوکا خیر وساته یو ته نو دی وخت دی نبی علیہ السلام خواته ورغه دا قصه وته وکړه چې بیګا خو زه خپل ور مسلمان چې سلمان ته خو تهجد نه بن کړی او روزه نه ماته کړی نو نبی علیہ السلام ورته ویلي صدقه سلمان دشته خبره کړی بالکل داسې ده داسې مکو هر حقدار تخبل حق ورک دا وکړو چې ټول مر روزي دي سي دغه کې د خزم باندې حق ده د نفس باندې حق ده د ملاقات باندې حق ده نو دین ډېر فائدې واضح کیږي خټه مختصر دی یو دا فائدہ ده چې ملمه د فاره نفلی روزه ماتول شي ملمه راغی د کا نفلی روزه د ماته کا خو زموږ احناف علما وایي لازم النفل بالشروع چې نفل دغه کله شروع کله به د مات تمر لازم شو پتا ضروري شو بس نفلی روزه د ملمه د فاره ماته غرست قضا راوله او بعض علما وایي بعض علما چې نه قضا پتا نشته نفلی روزه د ملمه د فاره ماتول شي او بقدر ضرورت خزه د پردي سړي سره د ضرورت مناسب خبرې کولای شي لکه ډاکټر شو نور داسې څوک کو شاور ټک ټک جواب ورته ورکړي څوک نشته کوي دا ضرورت مناسب خبرې دي دا بالکل کولای شي نو ډېر فائدې کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام